هغه ځای دی او په دې ځای کې ډېر زیات عبرت پروت دی زما او ستا لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره سختې برداشت کړي دي او د مکې کفارو تنګ کو دعوت یې وچلو راغی دلته د طایف خلکو له او د طایف خلکو الټه څه کې چې د هغه خبره واوري هغه ومني هغه رسول تسلیم کړي هغه خلک سرداران راولګېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دا نوجوانان کړل او د دې طایف په چاپېره په دې کوڅو کې رسول الله په ګټو باندې وویشته تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لو لحال شو پړې مبارکې د وینو باندې چې د هغه ډکې شولې رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبی باغ ته لاړه هلته کې کېناستېده هلته عداس غلام چې کوم و نو هغه ولا چې د انګور ورکړل نو به ورته وایي دا انګور دته ورکړه عداس ولګېده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل بسم الله الرحمن الرحیم عداس وایي دا کلمه ما نه ده اورېدلې دا خو دلته څوک نه وایي وایي ته څوک یې وایي زه د یونس علیه السلام د قوم نه یم وایي دا پیغمبر علیه السلام وفرمایل زه هم د یونس ورور یم ما هم دغه دعوت راوړی دی زه هم کلمه ویم زه هم خلکو ته دعوت ورکوم نو یو غلام چې په رسول الله باندې ایمان راوړو هغه مسجد د عداس رضی الله عنه په نوم باندې جوړ شو هغه مقام دی پیغمبر علیه السلام دا کته مسجد دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نماز کړی دی او دا د طایف مقام دی کم ګډ چمکاري په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه مبارکه هم لګېدلې ده د طایف په دې وادو کې د طایف په دې غرونو کې په دې لارو کې موږ ته یو داستان او یو سبق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کړې وه دا خلک به هلاک شو جبریل علیه السلام راغی رسول الله ته وایي الله وایي که ته غواړې ما سره د غرونو فرشته شته او دی ته به وم دا غرونه به یو ځای کړي ختم به کړي رسول الله وایي نه د دی په نسل کې د دی په اولاد کې به څوک پیدا شي او زما د دین به قبول کړي دا چې موږ تاسو ته ښکاري دا د رسول الله دعاګانې دي د دی په حق کې رسول الله دعاګانې کړي دي موږ تاسو له هم پکار دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو هغې سره حقیقي مینه شروع کړو د هغې سنت د هغې قول د هغې فعل په خپل ځان کې راولو رسول الله زموږ او ستاسو لپاره څومره سختې برداشت کړي دي وینې بایللي دي خلکو ته ساحر او جادوګر ویلي دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل محنت نه دی پرېښودی ما او تعالی هم یو سبق د دې خبرې دی چې د رسول الله سنت ژوندي کړو خپل ژوند کې راولو خپله زندګۍ کې راولو هله به ما او تا کامیاب یو که چېرې موږ په دین باندې نه چلېږو موږ نه یو ناکامه الله دې دا عمل زموږ او ستاسو قبوله منظور کړي څومره دعاګانو خلکو درخواست کړی دی الله دې د هغې دعاګانې قبوله منظور کړي الله تعالی دې زموږ د عمره قبوله منظور کړي او انشاءالله دعاګو به یو چې الله موږ ته د دې زیارتونه په بار بار باندې نصیب کړي تاسو له رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د خاطر څومره سختې برداشت کړي دي چې دې طایف کې موږ او تاسو ګرځو صرف دغه یو عبرت موږ حاصل کړو چې واقعي زموږ پیغمبر زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ګرځېدلی دی صرف د دین د خاطره صرف د دین د خورولو دپاره هغه دین چې ما او تا په خپل ژوند کې راولو په خپله زندګۍ کې راولو د دین د خاطر هغه څومره قربانۍ ورکړلې ما او تا به په ورځ د قیامت الله ته څخو الله دې وکړي چې الله رب العزت زموږ دا سعی قبوله منظور کړي الله دې زموږ اعمال قبوله منظور کړي الله دې د عمرو کوونکو عمرې قبوله منظور کړي الله دې بیماران له شفای کامله نصیب کړي الله دې زموږ د پیغمبر سره حقیقي محبت نصیب کړي الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې موږ او تاسو روان کړي الله دې راضي شي الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي